بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو دینه مخکې سبق کې مونږه د مانځه سنتونه دا شروع کړي او پای کې تقریبا 24-25 نه شو د سجدي پورې مونږ را رسیدلو چې د سجدي پورې کم سنتونه دي چې سجدي ته تلل د سجدي تکبیر ویل بیا زنګونان بیا لاسونه بیا مخ په ځمکه باندې کې خودل او د را پاسېدو په صورت کې اول مخ راوچتول بیا لاسونه او بیا زنګونان دا راوچتول بیا د دوو او ورغو په منځ کې د لاسونو په منځ کې د مخ کې خودل او خېټه د ورنونو نه لري ساتل ځمکه نه د لاسونه د ځمکې نه لري ساتل مترخونو نه دا ډډې ساتل بیا غوتی چې زموږ دي د سجدې په حالت کې دا وبندي مگر ان تكون اصابع القدمين مستقبلا نحو القبلة حال السجود چې د سجدې په حالت کې با زمونږ را غوته د غوتو د خپو د غوته دا به قبله طرف ته وي مطلب دا چې د خپې په زمونږ ولاړې د سجدې په حالت کې خپې په زمونږ خې طرف ته یا ګس طرف ته دا بنئ یا پس مکه باندې زمکی طرف ته بنئ بلکې د خپو د غوته دا به قبله طرف ته نه چې د څه نه غي هم قبله طرف ته راځي چې نه غي هم قبله طرف ته زور کې پېته ونه کې کنه هم خیر ده ان تكون اصابع القدمين چويبا د خپو د غوته مستقبله نحو القبله دی قبله طرف ته مخکې حال سجود په حال سجدو کې ان يقول في السجود سبحان ربي الاعلى سرا 3 مرات على الاقل سجدو کې سبحان ربي الاعلى درې پیری کم از کم په پټه باندې ویل سنت دي کم از کم درې پیری زیات هر څو نه ویل شي او دا ما تاسو ویلو چې کله انسان د امامتۍ سره مونږ کوي د امامي د پخپل باندې نو بیا به د دریو پیرونو سیوا نه وي ځکه چې کم فرض مونږ ده نو په دې کې په جماعت کې هر قسم کسان ولاړي بیماران به کوم ولاړي ځکه کسان به ولاړي چې هغه ته تکلیفي یا او د سلاوي کمزوري یا اغي چرته رواني تادي نو پای کې بس درې پیری به اوس د ځان نوافل کې نو بیا چې درې پیری وي پنځه پیری وي و پیری وي نه پیری وي هر څو پیری چې بیا ویل شي ان يقول في السجود ويل په سجدو کې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي معنا دا پاکي د تعالی را اے الله ربيا سبحان پاکي د ربي الاعلى زما رب له چاډیر جاتو چته سرن په پټه باندې 3 مرات درې پیری على الاقل کم از کم یعنی کم از کم درې پیری ویل دي زیات ار سونه ویل شي خدا دې ته په فکر کړئ نمبر 28 ايكبر للرفع من السجود د سجدې نه در پاسېدو په ټیم کې تکبیر ویل دویم سجدې نه چې کله را پاسې یا د دوو سجدو په منځ کې نو دا تکبیر ویل نمبر 29 اين هذا من السجود بلا قعود ولا اعتماد بيديه على الارض الا اذا كان له عذر کله چې د دویم سجده وکړه او دویم سجده نه ده پاسې نو د پاسېدو په وخت کې با د لاسونه پسمکه باندې بنه لګي او یا به کې کینی به بګینو دا د جلسه استراحت وای دا کینی به بګې هم نه او ډایرک په دې ودرېږي یا عذر ودتا عذر ورته وو نو بیا ودرې دې شي دا کیناسته شي او که عذر نو بیا به ډایرک دې ودرېږي نو پسمکه باندې لاسونه لګي او نه با دای گئی ان به کینی بګې په مېس کې نو اين هاذ من السجود د سجدون پاسېدل بلا قعود بغیر د کیناستونه ولا اعتماد بيديه على الارض او نه دا چې ټینګ کې خپل لاسونه بزمکه باندې لګول اعتماد ویلېږي ګډړه لګول لاسونه لګول نه بغیر د لاسونه لګول په بزمکه باندې الا اذا كان له عذر مگر که دې لپاره عذر جو بیا وسینا او که عذر نو بیا لاسونه بزمکه نه لګي وزر دو سجدو په منځ کې چې کینی نو څنګه وکینی نه اي يضع اليدين على الفخذين وای کې خودل لدوانو لاسونو په ورنونو باندې بین السجدتين د دوه سجدو په منځ کې د دوه سجدو په منځ کې د لاسونو په ورنونو باندې کې خودل کما يضعهما حال التشهد لکه څنګه چې دی په دوه لاسونو لرا
په حالت د تشهود کې چې لاسونه په کوم ځای باندې پراته دي لاسونه په ورونو باندې نو دوه سجدو په منځ کې چې کوم دی جلسه کوي دغه جلسه کې به هم دواړه لاسونه په دې څنګهونه دغه ورونو باندې دي اي يزعل يدين على الفقيرين کې خودل دواړو لاسونو په ورونو باندې بین السجدتين د دوه سجدو په منځ کې کما يزعهما حالت تشهود لکه څنګه چې دی لرا په حالت تشهود کې 31 نمبر ان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى في الجلسة في القعود الأول والأخير او کې خودل دا غړول د غسخ به یعنی غسخ په غړول او خیخ په ودرول په جلسه کې په لاولني قاعده کې کېنه هغه په دویمه قاعده کې کېنه خدا خپل نه یو خپا غسخ په چنندا بلکا او به وړه دې طرف ته به وړه او خیخ په چنندا به ودره د سې طریقې سره ودرول چې ستاره غوتی تیری په دې غوتو باندې بلغزور وږي چې دا قبله طرف ته شي قبله طرف ته شي ها کا په خپل په ودرولو کې تا ته تکلیف ته جسم دې غټه یا بل څه ودره په خپل دې تکلیف ته او نو بیا دا ودرول چې دا نه دی بیا سنت نه دی او چې کله سکته پریری جو خیر دی بیا ان يفترش رجله اليسرى غړول د غسخ په وينصب رجله اليمنى او ودرول د خیخ په فی الجلسه په کې ناستلو کې فی القعود الاول والاخير په اولنې قاعده او په اخره قاعده کې په اولنې قاعده او په اخره قاعده کې چې مونږ کینو نغه څخ په غړول او خیخ په ودرول بل 32 نمبر ان يشير بالاصبع المسبحه في التشهد يرفعها عند قوله لا اله ويزعها عند قوله الا الله چې په تشهود کې بدی مسبحه غوتا دې ته ویلږي کوم چې تسبیح ویلږي نو دا په تشهود کې دا اوچتول تشهود اشهد ان لا اله الا الله ته تشهود وای نو بلا اله باندې اوچته او په الا الله باندې برکته کېما ان يشير بالاصبع اصبع المسبحه اشاره کول په هغه تسبیح وایو کې کوته سرا فی التشهد په تشهود کې يرفعها عند قوله لا اله چوچته بدیل را په وخت قول د لا اله کې ويزعها عند قوله الا الله او کته کوي بدیل را الا الله باندې وشوي ان يقرا سوره الفاتحه في الركعتين الاخرين من الظهر والعصر والعشاء وفي الركعه الثالثه من المغرب دا مقبل شوی دي چې فرض مانځه په اولنی دوه رکعاتونو کې سوره فاتحه اول واجب ده چې اخرنی رکعاتونه د دوه سیوا لکه په ماقام کې یو رکعت ته او په مازیګر کې ماسپخین کې او ماسخوتن کې دوه رکعات دي نو بلې دوه رکعاتونه کې سوره فاتحه ویل سنت دي که سړی به سوره فاتحه ونه ویلا نو هم مونږ کېږي سوره فاتحه به ونه ویلا نو هم مونږ کېږي ولکه بلې مونږ کې کمه راغله نو ان يقرا سوره الفاتحه لوستل سوره فاتحه في ركعتين الاخريين باخري دو رکعاتونو کې اخرین دو رکعات کم دو رکعاتونه من الظهر والعصر والعشاء نماز وقین مازیګر او ماسوتن وفي الركعه الثالثه من المغرب هذا ما خام په اخرنی یو رکعت کې دریم رکعت کې 34 نمبر ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في القعود الاخير د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل په تشهود نو ورستو په اخرنه قاعده کې یعنی په اخرنه قاعده کې چې کله د ناسوی او اخرنه قاعده کوي نو په دغه ټیم کې بیا د تشهود نو ورستو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې با درود ویل ان يصلي على النبي صلی الله علیه وسلم درود ویل په نبی علیه السلام باندې بعد التشهد ورستو تشهود نه في القعود الاخير باخرن قاعده کې بل ان يدعو لنفسه بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بالادعيه الماثوره د خپل ځان لپاره دعا غوښتل ورسره درود شریف نه په پیغمبر علی السلام باندې په مسنون دعاګانو سره ان چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل شو نو درود شریف د ویلو نو ورسته بیا دعا غوښتل خپل ځان لپاره پوه شئ په منقول دعاګانو سره د دعای ماسوره ادعیه ماسوره هغه دعاګانو ته لګي کوم چې پیغمبر سلام نه نقل کړل شوی او بیا چې کوم دعا وې کوم په قرآن مجید کې راغلي حدیث کې راغلي ومن الادعيه الماثوره
او دا نقل کړه شوی دعاګانو نه یو دعا ده اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یا الله ما ظلم کړی دی بېشکه ما ظلم کړی دی په خپل ځان باندې ډېر زیات ظلم مې کړی و انه لا یغفر الذنوب او بېشکه معاف کوونکی د ګناهونو نشته دی نه معاف کوي ګناهونه الا انت مگر ته یعنې صرف ته ګناهونه زموږ معاف کوې سره له څو ګناهونه معاف کوونکی نشته دی فاغفر لي مغفرة من عندك یا الله ما در خپل طرف نه بخانه وکړې ورحمني او یا الله رحم وکړې په ما باندې انك انت الغفور الرحیم بېشکه ته ډېر زیات بخښونکی او ډېر زیات مهربانه ذات یاد بشي راته دا بس دی وایم